اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په یم خبر نیوز سره سرفراز دورانی تاسو ته یو ځل بیا د مینې ټک سلامونه. قدرمنو دی وخت کې دلته جیز قاضي حسین میډیکل کمپلیکس کې دلته موجود یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې هر یو محله کې هر یو کوڅه کې جیز نه صحیح شي دلته جی موږ سره دلته هاسپټل ډایریکټر انور خان دلته موږ سره موجود دی او هغه چې کوم دی په یم خبر نیوز سره خبرې کوي. راځي چې هغه سره خبرې وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه پروفیسر ډاکټر انور خان وزیر هاسپټل ډایریکټر قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس یم او دلته زه چې راغلی یو 2 میاشتونه لږ څه ورځو سیوا وشوې. دلته چې زه راغلم دلته مختلف قسم کې ایشوز وې، سټاف کې ایشوز وې او په مشینونو کې مې ایشوز وې خراب او کار یې نه کولو او سټاف ډیوټیانو کې ایشوز وې، سټاف چې کوم خفه او مین ایشو دا ده چې زمونږ دلته د سټاف ډېر زیات کمی دی. زه چې رالم نو پیله ما بورډ اف ګورنر اپروول راکړو نو ما سټاف پوسټونه اډورټایز کړل چې څومره خالي پراته نو هغه باندې ما کار شروع کړو. انشاءالله نیمو نه زیات کار پې شوی دی او اوس روان یو خو چې دا سټاف پوره شي نو هسپتال به لږ انشاءالله نور هم دې سره مضبوط شي او تکړه تکړه ډاکټران او ټیکنیکل سټاف به دلته راشي او انشاءالله موږ به دا هسپتال نور د دې فنکشن ښه شي او دې نه علاوه موږ ته د بیډز کمی دی په هسپتال کې او دا میډیکل کالج بلډینګ باندې کار شروع دی چې دا څومره زر کمپلیټ شي میډیکل کالج هلته شفټ شي نو هسپتال به بیا 500 بیډ نه هم سیوا شي او نور سپیشلیټي به هم موږ پکې کولو کړو. نو فعلحال زموږ ایشوز ډېرې دي او ګورنمنټ ته هم موږ ریکویسټ کړی دی چې موږ ته فنډز راکړي او موږ ته د سټاف په هایرینګ کې او د سټاف په ریکروټمنټ کې زموږ هیلپ وکړي او د پیشنټ سرویسز به بیا د سره انشاءالله نور هم ښه شي او د سره سره د سټوډنټ چې دلته میډیکل کالج هم دی د سټوډنټ ایشوز دی هاسټلو کې کار روان دی چې دې باندې کار تیز شي نو سټاف به هم راشي او انفراسټرکچر به هم جوړ شي نو زموږ د سټوډنټ مسلې به هم حل شي او د سټوډنټ ټیچینګ چې کوم کار دی هغه به مو سره ښه شي. انشاءالله موږ کوشش کوو شپه ورځ لګیا یو دې کې کار. دا راته وایي چې تاسو ماشاءالله کوم ورځ تاسو چې چارج اخیستی تاسو تقریبا 3 میاشتې شوي دي. په 3 میاشتې کې تاسو څه ریکومنډ ده سر؟ زه خو چې رال دلته سید کارت بند و دلته تقریبا نیمو نه زیات مشینونه خراب و او دې نه علاوه سټاف چې کوم ډېر اکثر ټرمینیټ و څوک سسپینډ و چا څه ایشوز وې د چا څه ایشوز وې د نرسز کمی و او د نور کلاس 4 کمی و ټیکنیکل سټاف کمی و نو زه چې راغلم سید کارت انشاءالله ما په یو هفته کې سټارټ کړو او خراب مشینونه انشاءالله ما په یو 10-15 ورځو کې ټول ټیک کړل او نوي چې کوم مشینونه ما اډر کړي دي د ایم سی سی لیس نه هغه مې وکړل، دوايانې دلته نه وې هغه اډر مې وکړو او نور چې کوم د سټاف کمی دپاره ما اډورټیزمنټ وکړو هغې باندې ما کار وکړو انشاءالله په میرټ باندې او په الیجیبیلیټي باندې به موږ دا ټول دلته د کوم مین پاور دی دا به هایر کوو.